الله الرحمن الرحیم. زما محترمو کتونکو اوریدونکو مسلمانانو، دا یو مسله ده چې یو سړی د فرضو په 4 رکعتیزې مونځ باندې ولاړ دی، نو د فرضو لومبني 2 رکعتونه ډک وي، یعنې په هغې کې د سورې فاتحې نه پس صورت ویلی کېږي، او اخرني 2 رکعتونه چې دي نو دا تش وي، د سورې فاتحې نه پس صورت نه ویلی کېږي. اوس یو سړی دی، هغه په 4 رکعتیزې مونځ باندې ولاړ دی او په غلطۍ کې په 3م رکعت کې یا په 4م رکعت کې د سورې فاتحې نه پس صورت شروع کړو، نو آیا دی به سجده سهو کوي که نه به کوي؟ نو په دې باندې که ده په غلطۍ کې سورې فاتحې نه پس صورت شروع کړو په 3م رکعت کې یا په 4م رکعت کې، نو دی دې دغه که اوږد آیات وي نو د آیات دې پوره کړي، او که وړوکې صورت وي نو دی دې دا صورت پوره کړي، خو په دې باندې سجده سهو نشته، په دې به سجده سهو نه کوي. یعنې که تش رکعت ډک وکړو په دې باندې سجده سهو نشته. جزاک الله.